السلام علیکم د انټرنیټ په حواله سره نن زموږ دویم لیکچر دی. په دې کې تر اوسه پورې مونږه د انټرنیټ یو مختصر غوندې تاریخ چې هغه د ارپانیټ نه شروع شوی او د نننۍ ورځې چې کوم انټرنیټ دی مونږ چې کوم استعمالو او ورلد وایډ ویب ورته هم کله کله وایو، نو د هغې پورې تاریخ مونږه ډسکس کړی و. بیا د هغې نه پس مونږه اکسس ټو انټرنیټ هغه کومې طریقې دي چې د هغې په ذریعه مونږه انټرنیټ استعمال کې راوستی شو یا ورته رسایي حاصلولی شو، نو هغه طریقې چې دي هغه مونږ ویلې وي. او نن سبا چې دی نو د وای فای چې ورته مونږ څه ته وایو، د ډي اس ایل اصل نوم چې کوم دی، یا 3G 4G وغیره کوم ټیکنالوژیز چې دي د کوم په ذریعه باندې چې مونږ د موبایل فون چې کوم سیستم دی د هغې نه فایده اخلو او د انټرنیټ لپاره استعمالو، نو هغه هم نن سبا د انټرنیټ ته د رسایي یو غټه ذریعه ده. د هغې نه علاوه بیا مونږ د انټرنیټ او د ورلد وایډ ویب کې چې کوم بنیادي کوم فرق دی هغه مونږ لږ غونډې ډسکس کو، او نن چې کوم زمونږه څه ټاپکس دي نو هغې ته ځو وړاندې. The internet allows accessing resources. The web simplifies the internet. The web connects documents. Hypertext creates links between documents. Documents are stored on a web server. HTTP delivers documents. انټرنیټ لکه څنګه چې موږ د ورلد وایډ ویب او د انټرنیټ چې کوم فرق بیانوو، نو موږ پکې دا خبره وکړه چې انټرنیټ په اصل کې دا کوم ټیکنالوژي چې دا چې کومې کمپیوټر د یو بل سره په دنیا کې چې څومره کمپیوټر د یو بل سره د کنیکټ کړي دي، نو هغې ته موږ وایو انټرنیټ. د ریسورس مطلب دا دی هر هغه څیز چې په کمپیوټر کې د څه فایدې دپاره استعمالیدی شي. مثال په طور باندې مونږ ته یو کتاب پکار دی چې هغه د الکترونیک شکل کې موجود دی، لکه یو مونږ ورته وایو چې په سافت فارم کې موجود دی، یا یو ویب سایټ مونږ کتل غواړو، یا مونږ څه ویډیو کتل غواړو، یا سپوز لکه مونږ وایو چې یو تاسو یو سانګ اورئ په انټرنیټ باندې، نو دا ټول څیزونه چې کوم د انټرنیټ په مدد سره تاسو اکسس کوئ، دې ته ویلی شي ریسورسز. صحیح شو؟ نو د انټرنیټ چې دی دی تا ته هغه نظام دی، هغه سیستم دی، هغه ټیکنالوژي ده چې د کومې په ذریعه باندې دا ریسورسز ته مونږ یو یوزر چې دی، یوزر مطلب مونږ چې څنګه ډسکس کړو چې کمپیوټر استعمالولو والا ته ویلی شي یوزر. یو یوزر ته اکسس حاصلیږي، هغې ته دې ټیکنالوژي ته ویلی شي انټرنیټ. او ویب چې دی ورلد وایډ ویب، نو دا د دې انټرنیټ باندې چې کوم ډاکومنټس موجود دي د دې د ریپوزیټري ته وایي، د دې د مجموعې ته څه وایي؟ ورلد وایډ ویب. دا ډاکومنټس چې دي دا چې کله مونږه اکسس کوو، نو دې دپاره څه پروټوکول موجود دي. لکه پروټوکول که تاسو ته یاد شي نو مونږ هغه اف ټي پي پروټوکول ویلو په تیر لیکچر کې، ایچ ټي ټي پي یو لږ ورته کې ویلی. نو دا زموږ سره هغه پروټوکول دی د کوم په ذریعه باندې چې مونږ یو ویب سایټ یا یو ډاکومنټ چې دی هغه اکسس کوو. اکسس مطلب چې دا ډاکومنټس مونږ په خپل کمپیوټر کې یا راوړو یا یې مونږ ډاونلوډ کوو. نو دا ډاکومنټس چې دي دا سیو وي په چې کوم کمپیوټر کې دی سیو وي، نو هغه کمپیوټر ته ویلی شي ویب سرور. صحیح ده؟ لکه مثال په طور باندې انټرنیټ داسې سپوز کړئ چې د انټرنیټ چې دي د دې دا ټول ویب سایټ چې دي، ویب پیجز چې کوم دي، نو دوی په یو خاص ځایونو کې په یو غټو غټو کمپیوټرو کې سیو پراته وي، محفوظ پراته وي. بیا چې د دنیا سپوز لکه مونږ وایو چې په چاینا کې چې دی نو یو غټ کمپیوټر دی، مثال یې تاسو داسې واخلئ او ورو ورو مخکې مونږ په دې باندې مزید رڼا غورځو، نو تاسو ته به کلیر کېږي، واضح کېږي به چې دا د ویب سیستم کار څنګه کوي. نو مثال تاسو داسې وایلی چې په چاینا کې یو غټ کمپیوټر دی او په هغې کې په لکاو ویب سایټ یې سیو دي. نو په دنیا کې چې څومره هم کمپیوټر دي او هغه ویب سایټ نوم ورکړي په خپل کمپیوټر کې، نو هغه ویب سایټ به ډاونلوډ کېږي. د هغې دپاره به د هغه د کمپیوټر چې د چا سره رابطه کوي، د کوم
لکه مونږ وایو چې د ایکسچینج سره ټلیفون ایکسچینج یا د انټرنیټ سرویس پرووایډر سره چې کومه رابطه کوي نو هغه انټرنیټ سرویس پرووایډر ته به د هغې ایډرس پته وي چې دا پلانکې ویب سایټ چې دا یوزر کتل غواړي نو دا په هغه ملک کې په هغه سرور باندې موجود دی نو د هغه سرور نه به دا ډیټا زمون کمپیوټر ته یا د یوزر کمپیوټر ته ډاونلوډ شي یا دا ویب سایټ چې دی به ډاونلوډ شي او هلته کې به مونږ په خپل کمپیوټر باندې یا یو یوزر چې دی هغه په خپل کمپیوټر باندې کتلی شي دغه شانتې د دې ویب سایټو د کتو لپاره یو خو دا خبره مونږ وکړه چې دا په ویب سرور باندې پراته دي د دې د کتو لپاره چې کوم پروتوکول یوز کیږي نو هغې ته څه وایي HTTP هایپر ټیکسټ ټرانسفر پروتوکول Website is a collection of documents. Document is a web page. موږ چې کله یو ویب سایټ ګورو نو که تاسو خیال کړئ نو موږ پکې مختلف پیجز ته ځو لکه مثال په موږ دا واخلو چې لکه فرض که موږ د جانزیب کالج یو ویب سایټ کولاو کړو د جانزیب کالج څنګه چې ویب سایټ موږ دا ویلو که نه چې د هغې URL چې کوم دی زموږ سره jc.edu.pk دی کله چې دی موږ اوپن کړو تاسو به اوس وینئ لږ ټایم اخلي jc.edu.pk د جانزیب کالج د ویب سایټ URL دی یا موږ ورته وایو د ویب سایټ ایډرس دی دا اوس مکمل موږ ته د جانزیب کالج ویب سایټ اوپن کیږي خو په دې مخامخ چې موږ ته کوم پیج راځي نو دې ته ویلی شي هوم پیج اولنی پیج چې کوم دی ویب سایټ راځي نو هغې ته څه وایي هوم پیج دغه شانتې په دې یو ویب سایټ کې ډېر شی پیجز کیدی شي 10 کیدی شي 12 کیدی شي ډېر شی کیدی شي دا پیجز چې دي د دې لپاره په دې هوم پیج باندې څه لینکس موجود دي لکه مثال په طور باندې په دې کې څلور واضحه پیجز چې دي هغه دا دي لکه لیټسټ نیوز دی پکې ایگزام دی پکې آنلاین کورس میټیریل دی پکې ډپارټمنټس دی پکې لکه فرض که موږ آنلاین کورس میټیریل ته ورشو په دې لینک باندې چې زه کلیک کوم دې لینک چې دی دا هایپر ټیکسټ لینک دی ته وایي ځکه د دې هایپر ټیکسټ مینز مطلب په ټیکسټ زه کلیک کوم او دی بل ځای ته بل پیج ته جمپ شي هایپر ټیکسټ صحیح شو نو دا نوم د دې ځای نه راغلی دی دغه شانتې دې ځای کې که تاسو وګورئ د هر ډپارټمنټ لپاره خپل یو لینک موجود دی لکه زه پکې ډپارټمنټ اف کمپیوټر ساینس سپوز کلیک کوم نو د ډپارټمنټ اف کمپیوټر ساینس چې څه میټیریل وغیره دي آنلاین نو هغه موږ ته دلته کې میلاویدی شي دغه شانتې په پښتو ډپارټمنټ چې دی د هغې خو لا فلحال څه نشته خو که فرض که موږ د خپل ډاکومنټس د خپل ویډیو لیکچرز چې دي نو زه اپلوډ کوم نو ډپارټمنټ اف پښتو ته به اپلوډ کوم نو چې په هغې تاسو کلیک کړئ نو تاسو ته به د خپل ډاکومنټس چې دي هلته کې میلاویږي دغه شانتې خبره موږ د دې کوله چې دا ویب سایټ چې نو دا د ډېر شی ویب پیجز صحیح مجموعه دا پیجز تاسو ته داسې په هر ویب سایټ کې اکثر مینیو هم موجود دي نو په هغه مینیو باندې هم تاسو ته په دې ویب سایټ کې چې څومره هم پیجز دي موږ ورته ویب پاڼه هم وایو پښتو کې څومره هم ویب پاڼې دي دا زموږ سره دلته کې موجود دي نو دلته کې خبره مختصر ده چې یو ویب سایټ چې دی نو دا د ډېر شی ویب پیجز مجموعه خپل لیکچر ته واپس راځو هایپرټیکسټ مارک اپ لینګویج هایپرټیکسټ مارک اپ لینګویج چې دی د اکثر دې ته HTML پاپولرلی ویلی شي مشهور په دې نوم دی HTML HTML هغه پروګرامینګ لینګویج یا هغه طریقه ده د کمی کې چې ویب پیجز جوړیږي HTML څه کار کوي creates web pages describes how pages should look content enclosed in text د دې طریقه څنګه دی لیکلو چې په یو ټیک کې چې څه ټیکسټ ته څنګه انکلوز کې لکه دا کنټینټ لیکلی دی دا یو ټیکسټ دی یو تحریر دی او دی په دوه ټیکس کې بند کړی دی دا ټیک چې د څه لپاره وي نو دا کنټینټ به تاته هغه شان ښکاري HTML چې دی دا اصل کې د ټیکسټ د ډسپلی کولو یو ذریعه ده مطلب موږ چې ویب سایټ کې څه ټیکسټ شاملو نو د هغې کلرز کم بدلو را بدلو سایز یې غټو کمو دغه شانتې سټایل یې چینج کوو را چینج کوو د هغې نه علاوه نور ډېر شی کارونه چې دي هغه په HTML کې کیږي
د هر یو ویب پیج چې جوړ شوی نو د دې په شا باندې د HTML کوډینګ وي. لکه موږ د جانزیب کالج د ویب سایټ ته واپس ورشو، نو دلته کې زموږ سره چې کوم دا چې کوم دغه دی، دا چې کوم ویب پیج دی، د دې زه HTML کوډ کتل غواړم، نو دې لپاره تاسو په دې باندې رائټ کلیک کړئ او تاسو ته به دلته کې راشي، دلته کې چې تاسو په رائټ کلیک کړئ په دې ویب پیج باندې، نو دلته کې په دې مینیو کې تاسو ته راشي ویو پیج سورس. ویو پیج سورس، نو کله چې په ویو پیج سورس باندې موږ کلیک کوو د هر یو ویب پیج، د هر یو ویب سایټ، نو د هغې چې کوم پیج راړېدلی شوی په براوزر کې، نو د هغې موږ ته HTML کوډ چې دی هغه راوړی، دا د دې HTML کوډینګ دی. صحیح شو. دغه شانتي دا خو ډېر لږ کمپلیکس غونته کې ښکاري، لږ پیچیده غونته ښکاري، خو دا دومره تاسو ته دې نه اسان کوډینګ هم په دې کې په ذریعه باندې یو اسان غونته کې سمپل غونته پیج جوړولی شي. صحیح ده. ها بیا دغه شانتي دلته کې اوس د انټرنیټ انډرسټینډینګ د انټرنیټ ټاپک مونږ چونکې ډسکس کوو چې انټرنیټ څه څیز دی، انټرنیټ باندې ځان پوهه کوو. نو په انټرنیټ کې د ټول نه اول چې کله مونږ استعمالول غواړو، نو زموږ سره اولنی سافټویر چې اکثر یې یا کمپیوټر کې راوړو یا په خپل موبایل سمارټ فون باندې مونږ انټرنیټ استعمالول غواړو، نو اولنی سافټویر چې کوم زموږ سره استعمالیږي د هغې نوم دی هغه براوزر، هغې ته ویلی شي انټرنیټ براوزر. انټرنیټ براوزر مثال چې دی نو هغه دی فایرفاکس شو، فایرفاکس سافټویر شو زموږ سره. دغه شانتي لکه دا موزیلا فایرفاکس شو، ګوګل کروم شو، هغه ای غونتې نشان چې انټرنیټ ایکسپلورر، دا ډېر ښه سافټویر یې زموږ سره موجود دی، دې ته ویلی شي انټرنیټ براوزر. انټرنیټ براوزر کله چې یو ویب سایټ مونږ وزټ کول غواړو، کتل یې غواړو، نو هغې دپاره مونږ دا سافټویر استعمالوو، دې ته ویلی شي ویب براوزر. لکه ګوګل کروم تاسو ولیدو مونږ دلته کې اوپن کړو، دا ګوګل کروم دی. صحیح شو. په دې کې دا مختلف ټیبز دي او په یو ټیب کې مونږ یو ویب سایټ راوړلی شو. لکه زه په دې ځای کې راوړم لکه دلته کې اوس google.com راوړېدلی دی، د دې نه علاوه زه فرض که بل ویب سایټ راوړل غواړم، نو زه په دې پلس بټن باندې به کلیک کړم. صحیح ده. او په دې پلس بټن باندې چې مونږ کلیک کړو، نو په دې ځای کې یو قسم له فرض که زه د یونیورسټي اف سوات ویب سایټ راوړل غواړم، د هغو URL به ولیکم، د هغې د ویب سایټ URL UOS University of Swat .edu.pk دا مونږ ولیکو، انټر مې کلیک کو. سوري دا خو سوري ما دغه غلط ولیکو، ایډرس اصل کې USwat دی، uswat.edu.pk. تاسو به وګورئ، تاسو په دې ټیب باندې نوم سره راغی یونیورسټي اف سوات، لږ غونته کې دا کرسر پې داسې ودروئ، نو تاسو ته د ټیپ هم درکړي چې دا کوم ویب سایټ دی، د هغې سره یو لوګو هم دی. داسې وګورئ دا د یونیورسټي اف سوات ویب سایټ راوړېدو. د دې ځینې تاسو سکرول ډاون سکرول اپ هم کولی شئ، مطلب د ویب پیج دا لینث سیوا دی، د براوزر د کم باونډریز چې دي د هغې نه وځي، نو تاسو سکرول ډاون کوئ او داسې کتی شئ، ټول ویب سایټ کتی شئ مکمل. صحیح ده. دې کې هم دا ویب پیجز دي مختلف، د هغې دپاره لینکس دي. دغه شانتې براوزر کار څه کوي؟ براوزر اصل کې کار دا کوي چې کوم HTML کې کوم کوډ لیکلی شوی دی، د هغې ټرانسلیشن کوي داسې ډسپلی ته چې په هغې مونږ پوهېږو، لکه ټیکس وغیره پکې لرکې دی او سمپل ټیکسټ مونږ ته ډسپلی کړي د هغه ټیکس د هغه کنفیګریشن مطابق. لکه مونږ لکه فرض کړه یو پروګرامر دی، د ویب ډیولپر دی، او هغه ورله د کلر چینج کړی دی، سټایل یې ورله چینج کړی، سایز، نو دی مونږ ته هغه ټیکس نه ښایي، خو بیا دی مونږ ته ټیکسټ وښایي چې ټیکسټ به څنګه ډسپلی کېږي. دغه شانتې د URL خبره مونږ کوله، د URL باندې به زمونږ باقاعده یو
خپل لیکچر یې هغې کې مونږ ډېر په تفصیل سره دا وایو. دا زموږ سره جانزیب کالج URL دی. په هر یو URL کې زموږ سره د هغې خپل څه حصې د هر یو URL لکه خپل پارټس دي، لکه دا یو پارټ دی، دا یو پروتوکول دی HTTP، دغه شان www ورلډ وایډ ویب ډاټ، بیا دې ته د دې چې کوم پرایمري ډومین دی صحیح شو، لکه JC جانزیب کالج JC، او EDU دا د ایجوکیشن ویب سایټ دی، PK د کم کنټري سره تعلق ساتي ډاټ PK پاکستان. اوکې، نو په دې باندې به ښه پوره مونږ په ډیټیل سره ډسکشن کوو په یو لیکچر کې. او بیا په دې پسې ورپسې ویب سایټ از ا کلیکشن اف ډاکومنټس، دا خبره خو وشوه. بیا هیلپر اپلیکیشنز په هر یو ویب سایټ کې چې دي نو دس هیلپر اپلیکیشنز دي، لکه ته یو ویب سایټ نه براوزر کې که فرض که مونږ یو ویب براوزر اول انسټال کړو نو ځینې څیزونه په هغې کې اکثر کار نه کوي. مثلا تاسو به خیال کړی چې زموږ سره مونږ پرنټینګ خو کار کوي اکثر، خو کله فرض که کیمره پکې راړول غواړو په براوزر کې نو اکثر ورسره کیمره شي هغه د هغې ورسره ډایرکټ راوړي نه، په PC کې یا موبایل کې چې کومه کیمره هغه ډایرکټ په براوزر کې په یو ویب سایټ کې نه راوړي. نو د هغې لپاره زموږ سره څه ایډیشنل سافټویر مونږ ته انسټالول غواړي، او هغه ایډیشنل سافټویر ته ویلی شي پلګینز. صحیح ده. په ځینو کې د یوټیوب موویز نه چلیږي، نن سبا په ټول براوزر کې چلیږي، خو دا پرابلمس هم راتلی شي چې کله کله د یوټیوب خپل څه ویډیوز سیسټم چینج کی، څه اپډیټ پکې راولي. نو دا که زموږ سره یو زوړ براوزر پروت وي او هغه اپډیټ شوی نه وي نو هغه پې اکثر کار نه کوي. د هغې دپاره بیا موږ پلګینز انسټالو، یعنې اپډیټ پکې راولو په خپل ویب براوزر کې، او هغه بیا کم نور الریډي ایگزسټینګ کم دغه چې دي سټریمز یا کم ویب سایټس دي هغه رن کول یا د هغې د فیسیلیټیټ کولو موږ ته فیسیلیټیز اخیستی شو، په استعمال کې راوستی شو. پلګین څه کار کوي؟ انهانس ا براوزرز فنکشنالټي، سټریمینګ آډیو اینڈ ویډیو دا یو بل د انټرنیټ ریسورس دی. مطلب لکه فرض که یوټیوب دی نو په هغې باندې ویډیوز سټریم کیږي، هغه ویډیوز موږ ګورو. آډیوز د آډیو دپاره خپل ویب سایټ دی، د هغې باندې آډیوز تاسو آډیو سانګز شول، آډیوز نیوز وغیره شول، د هغې فیډ چې دی تاسو اورېدی شئ. سټریمینګ مین چې تقریبا مطلب هلته کې سیو وي او موږ یې په خپل کمپیوټر باندې رسایي ورته حاصلوو. لکه ویډیوز چې دي د یوټیوب هغه د یوټیوب په سرور باندې سیو دي، ډیټا سرور باندې، د هغوی په ویب سرور باندې، خو موږ یې دلته کې په خپل کمپیوټر باندې کتی شو. او دا ویډیو څنګه کیږي؟ دا د هغوی د سرور نه راځي، زموږ کمپیوټر ته ډاونلوډ کیږي او موږ په خپل کمپیوټر باندې ګورو. دا ویډیو sends the file in small chunks downloaded while others play. کله چې دا ویډیوز چې دي یو غټ ویډیو دی سپوز په یوټیوب باندې او تاسو په خپل کمپیوټر باندې کتل غواړئ نو دا ټول ویډیو اټ ونس نه ډاونلوډ کیږي کمپیوټر ته، بلکې د سټریمینګ ویب سایټس چې کوم دي، کوم چې مطلب څه ویډیو یا آډیو تاسو ته ریسورسز پرووایډ کوي نو دی اصل کې دا ویډیو او آډیو چې دي دا په واړه واړه سمال پارټس کې ډیوایډ کړي. سمال پارټس مین لکه چنک چې ورته ویلی شي، مختلف چنکس کې ډیوایډ کړي. یو چنک اول ډاونلوډ شي، هغه چنک چې څو پورې پلی کېږي زموږ په کمپیوټر باندې نو په دې کمپیوټر زموږ په بیک ګراوند کې د انټرنیټ په ذریعه باندې ورپسې چنک ډاونلوډ کړی، دغه شان چې هغه بل چنک پلی کېږي نو ورپسې دریم چنک یې ډاونلوډ کړی او سو آن، دغه شانتې ټول ویډیو چې دی زموږ په کمپیوټر باندې پلی شي. تاسو به خیال کړی چې کله د انټرنیټ سپیډ کمزوری نو زموږ سره چې یو چنک پلی شي نو بیا په دې کمپیوټر باندې بفرینګ راشي، اکثر بفرینګ انټرنیټ دا ویډیو څه ټایم پورې سټاپ شي او داسې هغه سرکل کې هغه ویټ هغه سیمبل غونته کې تاویږي. تاسو په یوټیوب باندې اکثر ایکسپیرینس کړی نو تجربه به شوي تاسو. هغه ټایم کې څه کېږي؟ د بفرینګ دا کانسپټ چې دی دا څه چلیږي؟ دغه نیکسټ چنک چې کمی کم چنک چې مونږ پلی کو د ویډیو چنک یو حصہ یو کم پارټ چې مونږ د ویډیو پلی کو هغه پلی شي او د هغه په هغه پلی کېدو په دوران کې د انټرنیټ سپیډ دومره سلو وي چې هغه بل چنک لا ډاونلوډ شوی نه وي. صحیح شو؟ نو بس په یو نیکسټ پکچر کې به تاسو لږ مزید وینئ. لکه دا وګورئ دا زموږ سره ډیټا سرور دی. صحیح شو؟ او دې کې څه آډیو سټریمینګ کیږي یا ویډیو سټریمینګ کیږي. د دې ځای نه دلته کې چې اوس کوم ویډیو دی دلته کوم موجود دی او دا زموږ کمپیوټر دی
مونږ دا ډیټا کتل غواړو، دا ویډیو یا آډیو فایل چې دا اکسس کول غواړو، کتل یې غواړو. لکه یوټیوب ویډیو تاسو مثال واخلئ، دلته په یوټیوب والا دی چې فرض کړئ چې هغوی خپل ټول ویډیو په شپږو حصو کې تقسیم کړی دی. اوس اولنۍ حصه خو ډاونلوډ شي، اولنۍ چنک یا اولنۍ پارت چې دی خو ډاونلوډ شي، هغه پلی هم شي. په دې دوران کې کمپیوټر خپل کوشش کړی چې دا دویم پارت هم ډاونلوډ کړي. نو چې کله مونږ اولنۍ ویډیو چنک پلی کړو، دا ورته دویم ډاونلوډ کړی، دویم پلی شي، دغه شان پارت 3 پارت 4 پارت 5 او پارت 6 او ټول ویډیو مونږ ته په دې طریقه باندې پلی شي. The server sends multimedia content in pieces to be buffered by the client PC. صحیح شو. په دې کې temporarily store شي او بیا موږ ته پلی شي. buffering mean یو temporary storage، temporary wait area ورته وایي، د انتظارګاه غوندې. The first piece of streaming content is buffered, then played as the next piece arrives. Using a browser and the World Wide Web, browser starts on the home page, navigating the web, enter a URL in the browser, click a link. Links are typically blue underlined, words, image maps or picture links. When finished, close the browser. دا د انټرنیټ د استعمال یو طریقه لیکلي، particularly د براوزر د استعمال. براوزر لکه څنګه چې موږ وویل چې زموږ سره فایرفاکس شو، ګوګل کروم شو، دا براوزر مثالونه دي. دغه شان دي زموږ په موبایل فون باندې سفاری شو، او په انډرایډ فون باندې دغه شانتي اوپیرا شو، داسې ډېر شی، فایرفاکس پې ومي، ګوګل پې ومي، ګوګل کروم. نو دا ټولې براوزرې زموږ سره موجود دي. نو دا هسې یو طریقه لیکل ده. د یو آر ایل خبره یې پکې کړې ده. لینکس خبره یې پکې دلته کې لږه نوې وه چې لینکس چې دي، لینکس مین چې هغه ټیکسټ چې موږ پې کلیک کوو دی موږ ته یو ویب سایټ راواړي یا یو ویب پیج راواړي، نو هغې ته موږ لینک وایو، ویب لینک. دا لینک چې دا د دې پهچان دی چې دا اکثر انډرلاین او په بلو کلر کې، او کله چې په موږ کلیک کړو نو دی پرپل کلر ته ور واوړي. تاسو به دې تجربه شوي. اوکې، د نیکسټ لیکچر کې به انشاءالله مونږ مزید د انټرنیټ حوالې سره سلیبس چې دي هغه ډسکس کوو، او یا یو آر ایل او د هغې نه علاوه به ایمیل جوړولو طریقه مونږ کوو. او ایمیل کې به ستاسو ډېر امپورټنټ اساینمنټ هم وي چې په هغې کې به تاسو خپل ایمیل جوړوئ.